ستا حنفی مولا براولو علامہ زیلعی التنبیہ علی مشکلات الہدایہ اول جلد صفحہ 451 کم چې پاکستانی چاپ دی راوړه والته غټه خبره لیکلې ده هغه وایي کان یرفع یدیه حتی لقی الله امام محمد رسول الله به رفع الیدین کور تر دې چې الله سره ملاو شو دا دیواله د حنفي د کور حواله نور څه غواړئ وانما يؤخذ من امر رسول الله هغه چې اخذ کولی شي اغستلی شي د نبی له سلام د امورنا الاخر فالاخر اخرنه راغستلی شي هغه ته اعتباري موږ رفع الیدین کې اخري عمل راغستې دی کنه د مدینه منورې زندگی کې نه دی کړی څوک دوخې مونږ ته ناراض دي پرونه یو ګوشتو لګیا او ګوشتو هغه کې پنځپری وسو به شوی پوښي ځان نه فرضي خبره دا بعضې خلک کوي لګي فرضي خبره دا کوي څو ماشومان یې راغونډ کړي هغې ته کیسه شروع کړې وه دوی به درته وایي چې نبي علیه السلام رفع الیدین ټول عمر نه دي کړي وي ته به ورته وایي چې رفع الیدین دا ټول عمر نه دي پرېښي رفع الیدین مې نکته م یاده کړه نکته ډېره ښه نکته خو دې وویل دغه دعوه چا کړې ده دا جواب تا د کوم ځای نه وکړو لکه دغه فرضي خبرې نه چې ماشومان په غولۍ راغولې او خپل ځان په غولۍ لګیا دي نو بیا دا وویل چې ستا په زیلعي کې دا ذکر دي زیلعي دا لیکلي دي چې دا د رفع الیدین لمونځ دا فتلک صلاتو حتی لقي الله عز وجل هم کتبي چې موږ دا وایو چې رفع الیدین نبي علیه السلام ټول عمر کړي دي ستا زیلعي دا لیکلي دي ته دا تی په غوږ کې ودی ته خو ځان ته وابي وې ستا په نس باندې خو زیلعي او هدایه او دا ټول دا یو ښه دلیل نه دی مناظره کې بحث کې سړی هغه دلیل پیش کوي چې هغه مسلم عند الخصمین تا ته دا مسلم دی زیلعي غول خوري چې پیش کوي مسلم کتاب و سنت عندنا و عندکم دی چې عندکم دی راځي کتاب الله نه به شروع کړو انما المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عبد الله بن عباس ابتبلاد أي المخبتون المتواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون أيديهم في الصلاة حديث دویم مرتبه ده بیا باغی ترکوزی گو خیر جبل جواب نیوی کلبی ضعیف دی ادا روایت ده کلبی کی راغلی دی کلبی ضعیف دی تنویر المقباس داغه پر روایت دی ها کلبی ضعیف دی چا ویلی فلان ویلی دی هغه په آیت ولې که حدیث ویلې د فلان خبره تا ته مسلمه ده ای دام قاعده واده ساتي دا جرح او تعدیل دا من باب الاجتهاد دی دا مغیر په اجتهاد دا خبره کړې ده او دې کې د یو مجتهد نه مونږ دا غبل منی دا منسوسی باب غو نه دی دا اجتهادي باب دی لکه خطایم راځي خو پونه شو په خبره باندې بل په جرح او تعدیل کې قاعده کلیه معنی یاد کړئ یا بدا جارح معاصر د مجروحي او یا به تسی په زمانه کې به ترستوي مخکې خو په جرح کولې نشي چې ما نه رست فلانه فرازي او هغه به کذاب او دجال دی دا خو ممکن نه ده نو مستوی راتین کې چې دا چا په کلبي جرح کړی ورته د 2 سنه وفات راته لګ بیان کړ بیا د کلبي سنه وفات راته بیان کړ اول ورته دا یاد نیو پوی نیو جرح کې لګي دلته بیا خکه چپی کوي کبیا ګوټه کړي ورټه کړي یاد کړي نو دوه حالاتونه مداخلي نه یا به د جارح معاصري او یا به تقدم حاصل دی مجروح ته په زمانہ په اعتبار د زمانہ د جارح تو کوم معاصر ورته جرح د معاصر مقبول نه جیب کې واچو پوش او کارست ورست څومره فرق به یو 50 پته کاله فرق به ورپسو خان دی ول مغه پیغمبر علی السلام ته نه مونږ د ثابته دغه واستنې سره دی دا وਹੀ ورته شو لکه څنګه چې دا کذاب او د دجال او فلانه د کینه پر امړلې ونی دماغ هم کار نه نو جرح لاړو بو یوړه نو بیا جرح ته څه اعتبار دی دا خو جرح هغه څوک مني چې څوک تقلید مني جرح وو نه راګیو نه دا چل موږ ته مناظره کې او بحث کې شیخ صاحب کولل